انہوں نے رسک لیا ہے پٹھان دے نال میں باتھ روم میں جان دا. ناظرین، یہ تھے محترم فواد چودھری صاحب کاشف عباسی کے ساتھ انٹرویو میں یہ فرما رہے تھے. میں بالکل آسان الفاظ میں پشتو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، لیکن تھوڑا بہت چونکہ فواد چودھری صاحب انٹرنیشنل میڈیم پہ یہ بات کر چکے ہیں تو تھوڑا بہت میں اردو میں بات کرتا چلوں. بعد میں پٹھانوں کو سمجھانے کے لیے بڑے سیدھے الفاظ میں بتاؤں گا. ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے، فواد چودھری صاحب ابھی کچھ ایک سال پہلے کی بات ہے، یہ انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ منسٹر رہا. افسوس کی بات ہے، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ انٹلیکچوئل کا اتنا فقدان ہے اس مملکت خداداد میں کہ انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ منسٹر یہ ایک بڑا ذمہ دار عہدہ ہے. اور پھر ٹیلی ویژن پہ کس طرح بات کو ٹیلی کاسٹ کرنا ہے، ریڈیو پہ کس طرح بات جو ہے اس کو براڈ کاسٹ کرنا ہے، یہ انفارمیشن منسٹر اور براڈ کاسٹنگ یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ ایتھکس کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے. جب پھر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایک مائنڈ سیٹ پھر یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ پٹھان غدار ہے، پاکستان توڑ رہے ہیں، یہ ملک دشمن ہے، یہ نسل پرست ہے، اور مختلف باتیں پھر شروع ہو جاتے. اور بات جب فواد چودھری صاحب ایک ایسے جگہ پہ کہ پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا رہے کہ پٹھان کس طرح لوگ ہیں، یہ جو پنجابی میں اس نے جو گلفشانی کی ہے، کبھی پاکستان ٹیلی ویژن سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ مشاعرے میں پٹھانوں کے بارے میں ایک مذاق خیز انداز میں کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی اس طرح اس میں الفاظ آتے ہیں. کبھی فواد چودھری صاحب. عجیب بات ہے، اس دھرتی پہ یا اس ملک میں ہمارا حال کیا ہے پٹھانوں کا؟ نہ یہاں پہ روزگار ہے، نہ یہاں پہ ہمارا انفراسٹرکچر کا کوئی صحیح ترتیب ہے. حالات جنگ میں مسلسل 75 سال ہم رہے، اور پھر آ کے ہمارے معززین جو کہ کیبنٹ کا حصہ بھی رہا اور ایک ذمہ دار بندہ اس طرح باتیں کرتے ہیں. ہم پٹھانوں کو سمجھاتے تک گئے پہچانو اپنے دوست دشمن کو، ان لوگوں کو امپاور کرو، انکریج کرو، سپورٹ کرو، تاکہ وہ کم از کم اس میں کوئی احساس ہو. اس فواد چودھری صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں بڑا محترم ہمارا اسد قیصر صاحب رہا، پرویز خٹک صاحب رہا، سوات کے مراد سعید صاحب رہا، علی محمد صاحب رہے. پارلیمنٹ میں بڑے شعلہ بیانی بھی کرتے تھے. کسی ایک کا رد عمل نہیں آیا کہ فواد چودھری صاحب نے ہمارے پٹھانوں کے بارے میں کیا کہا. افسوس کی بات ہے کہ اب یہ لوگ کس منہ جائیں گے اور فواد چودھری صاحب سے بغلگیر ہوں گے کہ چودھری صاحب آپ ہمارے معزز ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں. میں کبھی کبھار دل بہت دکھتا ہے. 6000 سال پرانا ایک تاریخ ہے اس قوم کی. ہم اپنا ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، اور پھر ایک بندہ کہیں سے بھی اٹھ کے ٹی وی پہ شروع ہو جاتا ہے. تو کم از کم سب پٹھانوں نے سوچنا ہے کہ ہم نے علم، فکر اور بزرِ قلم ہم نے اس کو ایک جواب دینا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وٹ یو آر تھنکنگ ایکچولی وی آر ناٹ دیٹ. اس میں کچھ ہمارے بھی مسائل ہے پٹھانوں کے، میں ان پہ بھی بات کروں گا. آتا ہوں پشتو میں. دی فواد چودھری دی محترم چې دا ډېر غټ شوی دی، کوم سړی چې ډېر غټ شي نو کله کله عقل هغه کې کمی راځي. د په سره پښتو کې دا ویلي دي چې پښتانه ډېر بې خونده خلک دي، او واشرومه پورې چې دوی پښتنو سره څوک ځي نو هغه څه خبرې به کوو، موږ د ده غوندې لهجه نه شو استعمالولی ځکه چې په موږ او په ده کې فرق پکار دی. خو دی وایي چې څوک د پښتنو سره ناسته ولاړه اتله راتله کوي نو بس هغه به توته کېږي. په لنډه پښتو کې ده. ډېر د افسوس خبره ده. په دې کې دا د فواد چودھری ګناه نه دی، د دې په شا باندې یو لوی کار شوی دی، د خپل یو ذهنیت دی، بیا خپل یو تربیت دی. بیا په دې ملک کې همیشه موږ داسې مارجنلایز شوي وو، پښتنو ته په عجیبه نظرونو کتی شوي دي. نو په دې کې زموږ د پښتنو کردار هم دی. موږ پښتانه کله کله هغه خلکو سره ودرېږو، هغه سپورټ کو چې هغه نیغ په نیغه زموږ په دشمنۍ باندې تمامیږي. د هغو بیانیه، د هغو نیریټیو، یعنی د فواد چودھری د پارټۍ ته ګوره ګوند ته په دې کې زیاتره پښتانه دي. 9 کاله په خیبر پښتونخوا کې هم دا خلک دي. د خیبر پښتونخوا د حکومت یوې ذمهورې چارواکي دا بیان رانغی. یوازې امیر مقام پرون خبره کړې ده چې دی به په خیبر پښتونخوا بند وي، او ډېره ټیک خبره یې کړې ده.
د خیبر پښتونخوا د حکومت یو چا هم دا خبره ونه کړه، د نیغ په نیغه په پښتنو باندې حمله کړې ده. موږ دا خبره نه کوو چې ملک ماتو، موږ نسل پرستو، موږ ایکسټریمیسټو، خو یو سړی به دا خبره کوي او زه چې بیا ځان ته یا افغان ویم یا پښتون ویم، نو بیا به ما پسې زما پښتانه وروڼه شروع شي چې دا خو ملک ورانوي او ملک بربادوي. افسوس خبره دا ده موږ کې هم د علم او فکر کمی دی. موږ پښتنو پسې چې کومه پروپیګنډه کیږي یا زموږ کوم تضحیک او تضلیل کیږي، هیڅ د دښمنانو حاجت نشته دی. دا دښمني لږه ده چې ځان لرم. موږ په خپله د ځان دښمنانو په خپله اخته وو. بیا زموږ په دې پښتنو کې هم خلکو به چا مایک راغستی، چا به چې کوم دی موبایل ځان ته نیولی او دا قصې به شروع کړي. کله به د ټرک په ډرایورانو پسې ځي. زموږ یو محترم ملګری دی، نوم یې نه اخیستل غواړم، یو پیره اډې ته لاړ، ډرایورانو نه دا تپوسونه شروع کړه چې تا څومره وخت دا شرط شوي دی، او هلته هلکانو کلنډران هغو ته وي چې تا سره څه شوي دي. بیا نور دلته ماشومانو سره څه کیس وشي، موږ به مایک راغستی، جی یہ 13 سال کی بچی ہے، اس کے ساتھ یہ کیا وہ کیا پٹان. خدای ته وګورئ، دا په هر ځای کې کیږي، په امریکا کې هم کیږي، په لندن کې هم کیږي، پنجاب کې هم کیږي. خو د خپل ویورشپ دپاره، د لایکس او سبسکرپشن دپاره تاسو د پوره قام تضحیک او تضلیل کوئ. نو پښتنو نو ستاسو دا خبرې دنیا ته لاړې شي، نو بیا ځکه په ډرامه کې هم تاله ټوپک درکړی، په ډرامه کې هم ته لګیایي جینۍ وهې، په ډرامه کې لګیایي ته قتل کې، ځکه چې ته خو لګیایي که نه خپل پیغام خو په خپله خلکو ته ورکې. د پښتنو ته مې هم خواست دی چې مهرباني وکړئ، په ایجوکیټډ طریقه باندې خپل د قام مقدمه مخکې ویسئ. که صحافت کوئ یا سو کال دا سوشل میډیا باندې چې کوم ملګري راغلي دي د صحافت د ایتکس نه خو عاجزان خبر نه دي، نو دیو باره وایي که موږ ښه کار کوو نو دلته د خپل خور مور لور ویرې بېعزتي وکړي، هغه دنیا ته ورسي، نو بیا د ټولې دنیا امیج داسې جوړ شي چې پښتونخوا کې بلکې بل کار نشته دی. خو ماشومانو سره دا کار کیږي، په مدرسو کې، په جوماتونو کې، په سکولونو کې. مهرباني وکړئ داسې نه ده. دا د دنیا په هر ګوټ کې کیږي، خو خلک دومره تضحیک د خپل قام نه کوي. او آیا ستاسو د دې خبرو سره اصلاح وشوه د معاشرې چې یو ماشومه سره څوک څه کار وکړي، نو تاسو چې په دې رپورټ وکړئ نو دا اصلاح کیږي، هغه ماشوم هم د ژوند نه وویسته، دا به رالویږي، هغه کلي هم بدنامي وشوه، د پښتنو هم بدنامي وشوه، اصلاح نه کیږي، کیسونه نور ډیریږي. بل کس فون وکړي چې راشئ جي زموږ په ځای کې دا کیس شوی دی، چې دومره د چا زړه خوږېږي. نو دې لپاره متعلقه پولیس ډپارټمنټ دی، خلک دي، هلته وایي ذمهور کردار پکې جوړېږي، ګواه پکې جوړېږي. میډیا ټرایلز د دې مه شروع کوئ. د فواد چودھری د دغه بېخونده بدرنګه خبرو ډېره زیاته غندنه کومه او په ټولو پښتنو باندې غږ کومه. دومره د علم، د فکر، د قلم او د مینې نه کار واخلئ چې کم از کم د فواد چودھری غوندې خلک بیا دا جرأت نشي کولی چې هغه دا خبرې وکړي. خو دی به دا خبرې کوي، دا به ورته هلته یا مراد سعید کړي په ګپ شپ کې، یا به ورته اسد قیصر کړي یا څه، نو ځکه خو د ده په ذهن کې دا یو څیز جوړ دی انټنشنلي، هغه په لوښي کې چې څه هغه ترې راتویږي، هغه د نه راتوی شو او یو ډېر بېخونده الزام یې په پښتنو باندې ولګو. په کار ده چې ټول پښتانه ښه په نره باندې دې ته یو غبرګون وکړي او د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې، د یوټیوب د لارې د فواد چودھری څومره غندنه وشي چې دی په دې مجبوره شي چې نه یوازې معافي وغواړي، بلکې دی دا واده وکړي چې زه به په ناخطۍ باندې هم بیا کله دا خبره نه کوم. منګه د دې غوندې بېخونده خلک نه وو چې په پنجاب پسې شروع شو، د ده په ذات او د ده په نسل پسې. هغه خو چې هر څه دی د ده د الفاظو نه پته ولګېده، هغه موږ نه ویل غواړو. خو کم از کم پښتنو نن هم وخت دی خپل مشر وپېژنئ، خپل ځان وپېژنئ، د علم فکر نه کار والی، د یو بل خپې مه وهئ. هر هغه سړي سره ودرېږئ چې هغه په نره باندې ستا د قام، ستا د وسایلو، ستا د ولس، ستا د خاورې او په رښتیا معنه کې د دې وطن واکدار یو، هغه ستا مقدمه په مخ په وړاندې بوځي، ستا اواز پورته کوي. موږ په نورو پسې روان شو، نو نن به فواد چودھری زموږ تضحیک کوي، بل ورځ به د پی ټي وي په بله مشاعره کې کیږي، بل ورځ به د ټي وي ډرامۍ نو په هغې کې به د پښتون عجیبه کردار کشي کیږي. مهرباني وکړئ د پښتنو دغه تضحیک او تضلیل نور مه کوئ. ګنې بیا به تاسو ګیلې کوئ چې پښتنو کې فلانی را پیدا شو، ډنګری را پیدا شو. د پښتنو چې کم هم مزاحمت کوونکی را پاڅي، نو دا ستاسو د رویو په بنیاد باندې را پاڅي او زمونږ دغه مثبت مبارزه به دوامداره وي. د خپل قام د یو وګړي سره ولاړو. دا قام که ښه دی که بد دی، که ناپوهه دی که بې علمه دی، خو دا زمونږ قام دی. په پښتون افغان باندې موږ ته فخر دی، موږ پرې ویاړ کوو او موږ د خپل مهذب مبارزې سره به مخکې ځو. د فواد چودھری چې څومره غندنه وشي هغه کمه ده. دی به په دې مجبوره کوو چې دی معافي هم وغواړي او واده هم وکړي چې دی به په سوچ کې هم بیا دا خبره نه کوي. ډېره مینه او احترام.